ظهور مولا صاحب العصر والزمان والأنتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال الله في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مڑیر کو درمنو عزت منو گرانو رونو، ډیر واجب الاحترام، ډیر باداب، یقیناً یوه تعلیم یافته و ایجوکیٹڈ جامعه ده. ایمو ډیر قدردان علماء کرام هم تشریف فرما دي. ایمو ډیر عزیز ډیر قدردان صدا یو بهترین اقدام څنګه وچات کړی دی قرآن مجید تفسیر و دغه کاوش تجلیل لپاره د دغه پروګرام انعقاد شوی دی. واقعا قابل تجلیل دی، قابل تعریف دی. دا ډیره مهمه دی وړونو چې موږ قرآن دپاره یو قدم اوچات کړو. نوره قرآن یو داسې وسیع اقیانوس دی، دومره وسیع سمندر دی چې دې نه موږ تاسو خپل وضع او خپل حیثیت په مطابق موږ ترې راخیستی شو. مکمل هر څه نشو راخیستی، خو بیا هم د خپل حیثیت په متعلق قرآن مجید کې د بار بار خدای دا ګیله کوي که نه افلا یتدبرون فی القرآن، د سوچو کې نه کوي ویلې ام الله قلوبهم اقفالا، یا دوی زړو باندې تالیر دي، زړه یې کلب شوي دي. څه وجه دی؟ سوچ ویلې کې نه کوي. سوچ زړه سره تعلق لري که نه فکر سره تعلق لري. دی وجه نه قرآن مجید یې څه تاسو د زړو باندې تالیر دي که څه وجه دی ویلې سوچو کې نه کوئ، ویلې فکرو کې نه کوئ. قرآن مجید تدبر دپاره دی، قرآن مجید تفکر دپاره دی. اصل کې یو آیات دومره دروند دی که چیرې تدبر و تفکر و سوچ و فکر خو وکړی شي، یو آیات انسان هدایت دپاره کافي دی. تاسو هغه واقعه شاید اورېدلې وي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو عربي راغلو، صحرانشین، یو عام کس دی، صحرانشین دی. هغه څه کله راغلو پیغمبر اکرم ته دی یا رسول الله ماته قرآن مونې زده که، ماته د قرآن درس راکه. غالبا قرآن پیغمبر اکرم هم خپل یوه صحابي ته وسپارلو چې دې باندې قرآن مجید ځینې سورې وړې سورې ایتونه زده که. هغه ورته سورې زلزال ورباندې زده کړه. چې کله دغه آیات ته راورسېدو که نه فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شره یره، صرف انده آیات یې ویل. هغه کس ویله بس 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 مزید نور څه ویللی ضرورت نشته، ماته انده آیات کافي دی. واپس لاړلو. صحابي راغللو پیغمبر اکرم ته، پیغمبر ته دیس یا رسول الله هغه صرف انده یوې سورې انده یو آیات باندې اکتفا وکړله. پیغمبر ورته ویله سراجعا فقیها، هغه مکمل فقیه ستون شولو. هغه وشو بس انده یو آیات باندې څه تدبر وکړلو، فکر ورباندې وکړو، سوچ ورباندې وکړو، انده یو آیات ورته کافي و. یقینا هر یو انسان دپاره انداشه دی، لکه سوچ و تدبر و فکر پکار دی، ضرورت وقت ضرورت انده و دغه یو ډیره مهمه دی چونکې پړه لیکه مجموعه دی ویله دا موبایل ځای کې بیانه نه دي کړي. ځنه یعنی زړونه متحمل نه وي، ځنه اسرار اهل بیت اسرار قرآني متحمل نه وي. خو دا خبره زه دغې مجموعې کې ځکه کوم چې پړه لیکه مجموعه دی. انشاءالله زه خپله کوشش کوم چې د قرآن عظمت خپلو الفاظو کې چې څه دلته اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام یا قرآن په خپله بیان کړی دی، کوشش وکړم چې دغه شکل کې بیان کوم، تاسو لږ غور سره لږ توجه سره دغه واورئ. کسه عرفای عزیز عرفای کرام وحدت وجود قایل دي، حقیقت توحید عرفا بیانوی شي چې هغوی د دغه سیر و سلوک کړی دی، دغه سیر باندې دغې لارې باندې لاړ دي.
هغوی دغه هر څه په خپلو سترګو ورسره ني شهود سره لیدلي دي. البته سترګو مطلب سترګې زړه سترګې څه متوسط دی، هر څه لیدلي دي. یوجنه حقیقي معنی سره توحید هغوی بیانوي شي. وحدت وجود قایل دي، صدا ټول کائنات در حقیقت د خدای توحید بیانوي. زه کوشش کوم چې ساده الفاظو کې بیان کړم، اگر چې سخت هغه دی وحدت وجود بیانوله. هغه نه بعد دی چې د پروردګار مختلفې تجلی کړي دي، مختلفو مرحلو کې مختلف وختو کې خپلې تجلی کړي دي. ځکه مو اهل بیتو ته یایو که نه دغه ځکه د پروردګار تجلی کامل شي دي، ځکه مو اهل بیت مظاهر الهي، دا د خدای مظهر دی، مظهر الهي ورته یایو که نه. مولای کائنات مولا امیر المؤمنین ته مظهر الهي، دا د خدای مظهر دی. کله د پروردګار تجلی انسان شکل کې وشوه، انسانی کامل ته نه جوړ شو. پیغمبر اکرم نه وروسته مولای کائنات مولا امیر المؤمنین. خود توجه وکړو خوړونو زه خلاصه بینام مکمل تفصیل سره نشم تلای. کله د پروردګار تجلی الفاظو کې شکل کې وشوله، کله پروردګار خپل تجلی عالم معنا کې وکړله. اخ ټایم کې عالم معنا کې پروردګار قرآن مجید نزول وکړلو. سوتیس ان فی کتاب مکنون څه د کوم قرآن مجید کې راغلی، اخ کتاب مکنون کې هر څه موجود دي. یعنی هغه کتاب نه وروسته بیا یورې دوباره نزول وشولو. نزول دوه وارې دی، یورې هلته پروردګار نزول وکړو خپلې تجلی سره، دوباره څه کله نزول وشولو، دوباره بیا نزول الفاظ و شکل کې قرآن مجید مو ته راغللو. دغه الفاظ یعنی تجلی الهی، یعنی د خدای تجلی الفاظ و شکل کې. په الفاظ دیگر دغه جمله زه وایم دې به زیاده توضیح شي. زه به داسې وایم که دغه الفاظ انسان شکل کې راشي نه رسول و علي ته نه جوړیږي، که رسول و علي الفاظ و شکل کې راشي نو قرآن ته نه جوړیږي. دا د قرآن مجید البته دی شواهد احادیثو کې قرآن کې ډیر زیات موجود دي. لکه څرنګه د یو آیات ته موعظة من ربکم تبیانا لکل شی، دغه ځای کې قرآن مجید ته داسې ویلي شوي دي چې دا موعظه د خدای طرف نه و هر شی بیان کړی دی، هر شی بیان کړی دی. و هغه ځای کې دا ویلي دي چې مو امام مبین هر شی امام مبین ته عطا کړی دی، چې امام مبین هر شی عالم دی. هم امام علیه السلام د هر شی علم لري، هم قرآن کې هر شی علم موجود دی. ځکه هغه واضح شدینه واسطه تاسو به دغه شی باندې ښه پوهېږو چې دغه څه پیغمبر اکرم ویلي دي چې علي ما القرآن والقرآن ما علي، اصل معنای همدا دی چې دا اصلا یو وجود دی، تجلی مختلف دي. یورې انسان شکل کې تجلی شوي دی، یورې الفاظ شکل کې تجلی شوي دی. عزیزان گرامی د کې هیڅ شک نشته. بالاخره د یو سوال خو پیدا کېږي که نه څه ضرورت پېښ شولو چې پروردګار الفاظ و شکل کې تجلی وکړله چې قرآن راشي، خپله قرآن بینوي مو. البته دغه آیات نه وروسته به یوې بلې نقطې ته اشاره کوم چې هغه ډېره مهمه دی چې تاسو توجه ته مبذول وي. هغه دغسې قرآن مجید په خپله بینوي چې بالاخره ویلي نازل شو قرآن، خدای ویلی تجلی وکړه الفاظ و شکل کې. کسه لکه څنګه مو ډېر ګران قدر واجب الاحترام جاوید هغه ډېر بهترین طریقې سره دغه تاسو ته فرمایش وکړلو که نه چې هر نبي ته خپلې زمانې په مطابق معجزه میلاو شوه. وشویمون نبی آخري نبی و، خاتم المرسلین و خاتم النبیین دی. دینه بعد نه نبی رتلونی دی، دینه بعد نه رسول رتلونی دی، دینه بعد نه شریعت رتلونی دی. وشو دا اختتام نه اختتام وخت کې که چیرې هغه معجزې پاتې شوي وی، مثلا د حضرت موسی علیه السلام کومه معجزه وه، ید بیضا یې لرله، عصا یې لرله، هغه معجزه اوس موږ تاسو دپاره څه معنا لري؟ موږ تاسې هغه معجزه لیدلې دی؟ یعنی هغه صرف هغې زمانې حده پورې محدوده وه، بس چا چې کومه دی څه ډایرکټ ولیدله حس یې کړله هغوی حده پورې محدوده وه. اما پروردګار وشوه اوس کله آخري زمانه راغلله، وشوه قیامت پورې خلکو دپاره یوه معجزه، خلکو دپاره یو هدایت لیاره جوړونې وه. دې وجې نه الفاظو شکل کې خدای تجلی وکړله چې د الفاظ ماندني دي، د الفاظ پاتې کېدونکي دي، الفاظ نه ختمیږي. توجه مو وکړو نو
قرآن مجید خپله بیا داسې بیانوي چې یا ایها الناس د قرآن مو اخر ویلي نازل کړو او خلکو قد جاءتکم موعظة من ربکم د قرآن کې تاسو دپاره څو شیونه راغلي دي څه دغه الفاظو شکل کې ما تاسو ته نزول وکړلو که نه څو شیونه دي اول قد جاءتکم موعظة من ربکم دي کې خدای طرف نه تاسو ته موعظه ده انسان اشرف المخلوقات دی که نه د اشرف المخلوقات دی وجه نه د پروردګار بهترینه بډې ورکړي دی نه ځناورو کې دومره ښکلي روغ ځناور شته چې انسان ډېر زیات ښکلي دي مثلا انسان علم حاصلوي حواس خمسه په ذریعه دغه څه علم حاصلېږي که نه زه تاسو سترګې غړوم دی تاسو تصویر مو ذهن کې چپ کېږي خدای یو علم دی که نه د حواس خمسه انسان ته خدای ورکړي دي دینه بهترین حواس خمسه یې ځناورو ته ورکړي دي عقاب په متعلق دغه معروف دی واقعا حقیقت دی څنګه 5 کیلومتر پورې هغه نظیر لګېږي 5 کیلومتر څومره مریاض وایي شاید یې ځنه بازار یمو داسې څوره نظیر لګېږي څوره ضعیف شولو بیا ویل اشرف المخلوقات یو ظاهري بدن واجنه ظاهري حواس واجنه یمو داسې ډېر ضعیف یو حقیقت دی ډېر کمزوری دی انسان مثلا فرض وکړه انسان څه کومه دی قوه سامعه څه کومه دی انسان صرف صوت اورېدای شي نه ما دونه صوت اورېدای شي نه ما فوق صوت اورېدای شي همداسې دی که نه اما جګنو دی هغه ما دونې صوت هم اوري ما فوق صوت اوري قوه شمه څومره ډېر ځناور دی انسان یې څومره زیاته زوروره دی مثلا سپي څومره زیاته تیزه قوت شمه وغیره وغیره زه دې تفصیل کې صرف وضاحت لپاره انسان دې طرف ته متوجه شي چې انسان د اشرف المخلوقات دی وجې نه نه یې څه د ظاهري کوم صورت دغسې که کوم انسان مثلا غرب والا کوم فلاسفرز دي که نه هغه انسان ته د ظاهري صورت حده پورې اندر دنیا وی ماده میټر اندې حده پورې انسانیت ته قایل دي نه دغه حق نه لري چې ځان ته اشرف المخلوقات نه وایي دغه انتهایي زیاته د ظاهري مادي صورت کې ډېر زیات ضعیف وي بیا ویلي اشرف المخلوقات نه ځان ته وایي اندا وجه دی چې غرب والا ځنه فلسفان دي هغوی یایي چې انسان اشرف المخلوقات نه دی چونکې هغوی بنبست ته راغلي دي چونکې هغوی انسان ظاهر ته سترګې غړوي توجه مه دی که نه وړنو نه حقیقت دغه دی چې انسان څه کومه دی که اشرف المخلوقات دی هغه د انسان زړه واجنه هغه د انسان عقل واجنه هغه د انسان هغه کلیات و درک واجنه چې هغه کلیات درکوي علوم عقلي واجنه اشرف المخلوقات ګرځېدلی دی انسان کې دا طاقت شته چې یوه نه جزیات راواخلي بل نه جزیات راواخلي د خپلو منځو کې مقایسه کړي بیا هغه نه بعد یو بل حکم ولګوي چې د علم عقلي نه وایي حکم کلي ولګوي د نورو ځناورو کې نشته دا صرف انسان کې دا طاقت دی یعنی به الفاظ دیگر زه خپل عام ساده الفاظو کې وایم څکه انسان ته اشرف المخلوقات نه ویلي شوي دي هغه د انسان باطن انسان روح واجب نه ویلي شوي دي کله کله ورکې دغه روح د انسان څه کومه دی دنیا سره دومره زیات مرتبط شي انسان دنیا کې دومره ښخ شي چې هغه روح باندې پردې راشي به الفاظ دیگر هغه روح باندې زنګ راشي د زړه باندې زنګ راشي د زړه ټکي چې قرآن کې استعمال دي د مراد روح دی زړه نه د ظاهري زړه مراد نه دی البته دغه روح باندې چې راشي زنګ راشي دغه زنګ بیا چې لرې کوي قد جاءتکم موعظة من ربکم موعظه راغلي دی انسان دپاره موعظې ډېر اشد ضرورت دی انسان ته بیدارۍ ډېر ضرورت دی مولای کائنات مولا امیر المؤمنین هغه یعصب الدین څه د دین ستنې وه هغه علي به قمبر ته ویل یا قمبر عزني قمبر ماته لږ وعظ وکړه نصیحت وکړه پیغمبر اکرم به جبرائیل ته ویله یا جبرائیل عزني یا جبرائیل ماته لږ نصیحت وکړه انسان ته ډېر اشد ضرورت دی د موعظې قرآن ځکه راغلی د انسان دپاره سټیپ بای سټیپ هر لمحې نه انسان دپاره موعظې ضرورت دی څه کله انسان زړه زنګ واخلي راشي قرآن ته زړه زنګ ختم کړي قرآن مجید زړه زنګونه ختموي موعظه دی قرآن دویم چې دی وشفاء لما فی الصدور دا ډېره مهمه دی وړو لږ توجه ورته وکړو د سینو کې انسان دپاره بیمارۍ ډېر راځي لما فی الصدور یعنې د سینو کې یعنې زړونو کې یعنی معنوي بیماریو انسان مبتلا کیږي کله انسان جسمانی بیماری مبتلا شي خو ډاکټر ته بسي دوایه بخوري که نه دوایه سره انسان صحتیاب کیږي معنوي بیماریه ډېرې دي انسان دپاره دغه انسان ظاهري بدن دی مو ته عرض وکړلو د دومره مهم نه دی انسان معنویات ډېر مهم دی کله هغه بیماري ولګي دا څه به کیږي شفاء د قرآن مجید کې شفا موجوده دی هغه بیماری
قرآن مجید ساتي لکه څنګه مولا امیر المؤمنین فرمایش کوي چې قرآن شفا من اکبر الداء، قرآن مجید غټو غټو بیماریو دپاره شفا دی. پښتنه وشوه مولا دا غټې غټې بیمارۍ چې دي مولا دي النفاق الکفر الشرک، دغه غټې غټې بیمارۍ کفر و نفاق و شرک دی. دا غټې غټې ګمراهیونه دغه غټو غټو بیماریونه د قرآن ساتي. وهدن څه کله بیماري نه درته شفا میلاو شوه که نه وشوه بیا سیده لارې ته راغلی والرحمت للمؤمنین، بیا مؤمنانو دپاره دا قرآن رحمت دی. بس زه تاسو ډېر زحمت نه خلم چونکې ټایمه ډېر مختصر دی. زه د حدیث باندې خپل ټول تقریر خلاصه بیانوم، ښه غور سې واورئ. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم